وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. تیر سبق کې مونږه هجرت حبشه چې کوم حبشه طرف ته دوه هجرت شوې نه هغه زه پر مونږ ویلو. د هجرت حبشه اول او په دویم په منځ کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام راوړ او دا هغه د اسلام دراوړلو نه اسلام ته مسلمان ته ډېر زیات فائدې ملو شو نه داغي د ایمان راوړل تذکرہ دا مونږ کړو. خو چې کله صحابه کرام د حبشه نه رالل نو په دغه ټیم کې د دې او چې مسلمان د څومره تکلیفونه برسول اغي خسه واکړل او ابو طالب سے چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذمہواری غستلی و او حضرت ابو طالب سے د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام به حفاظت کو او دا سره دا غم پیدا شو چې اسنه د مکه د قریش د مکه د خلک حضور صلی الله علیه وسلم ته نقصان ونه رسي او دوی چرته قتل نکي. د دې لپاره ابو طالب ولګیدو او د عبد مناف چې کوم دو زامنو کنه یو هاشم او یو عبد المطلب نو د دوی چې څومره هم خاندان والو دا ټول راجم کړل. دا هاشم او مطلب د دوانو خاندانونو راجم کړل او دوی ته دا دعوت ورکو چیرې وسه د دې زما د وراره حفاظت بلاول ما یواز کو وس تاسو ټول زموږ سره بدی کې شامل شي او زما د وراره حفاظت کوي. زګه چې دا خبره دې کنه کده ته څوک نقصان نه سي نیو خدا چې لکه دی خو مسلمان دی او د بل دین ته د خو بل د زموږ خدا خاندان دی کنه دا چا وراره دی چا ترز وې دی چا سره چا سره لہذا زموږ د خاندان سره دی کده ته څوک نقصان رسین د دې لکه چې موږ ټول ته نقصان رسي نو د دې کار د پاره ابو طالب صاحب د ټول کسان ناجم وکړل په دې باندې او دې چیرې زمونږ هر څه چل کیږي خو موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حفاظت دا به زمونږ مقدم به زمونږ بلاولي او د پیغمبر اسلام په خاندان کې چې څومره کسانو هغه ټول په دې معاهده کې شریک شول او ټول هغه دا خبره ځان سره ورکړه عهد وکړو چې موږ د خپل ځانونو زیات موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حفاظت وکړو. کومه ته په دې کې هر څونه تکلیفونه سوکرا رسي هر څونه نقصان مترر رسي هغه ته موږ ته یو صرف ابو لهب چې کوم دی ناغه د قریش ملګری شو او چې نه خدا نه کوم او د دې مطابق هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرتیا ونه کړله او وکا سو پر دې خپل خبر نه اوریدل کنه نو زموږ ټول اول دشمن اده ده. د دې لپاره چې چلو کو چې وادي محسب دا یو ذکر نو پای کې دو خیف بنی کنانا یعنی د بنی کنانه یو ذکر پای کې دا ټول راجم شون او دی بنو هاشم او د کافرانو بنو هاشم او د بنو مطلب خلاف یو سوشل بایکاټ وکړو چاہے ته مقاطعه ویل کې مقاطعه مطلب لکه تعلق پر خودل او دو په دې خبره باندې عهد او لوز وکړو چې د دې خلکو سره د دې مطلب خاندان سره او د بنو هاشم د خاندان سره د دو سره ومنګا لیدل قتل هم نه کو په دو سره ومنګا دغه هم نه کو د نکاحونه د دونه باندې موږ سو غوړو نه بوله موږ سو ورکو تر دې پورې چې دو حضور صلی الله علیه وسلم خو یا په خپل باندې قتل کی ایې موږ ته حواله کی او سو پورې چې دای قتل کړه نه یې موږ ته حواله کړه نه زموږ به دو سره سوشل بای کاټي تاسو او دې خلکو دی وی د ټولو قریش دا خبره اتره مشهور کړه چې تاسو به دو سره سلین دین بو سره نه ساتي بل نه پیسو بو سره لین دین نه ساتي د دې سره به تجارت انده به هم نه کوي کچرته د مکینه با د بهر نه به خلک راغی او هغه به د کول سودا به خپل راوړل مکه مکرمه ده نو دي خلکو به په اوچت قیمتونو باندې واغستله چې د دوی به ضرورت نه وو خو د دې په وجه باندې وېدو په ګران قیمت باندې واغستله چې مسلمانانو ته سمېلو نشي او دوی دا یو دستاویز ولیکو د لیکلي وکړل او چې دا زمونږ برزو سره دا بایکاټ وي او موږ برزو سره دا لیدل کته بنه کو او دا عهد دا یو هغه خبره چې کم کاغذ باندې لیکلی و نو هغه راوغستله صحیفه او په بیت الله شریف کې دنه چې انده ځوړند کړل او چې څو خلک به کړو هغه چیرې د دې تاسو دا کوي معاهدي پاسداري کوي د دوی سره به لیدل قتل چې نه باندې کوي دا دغه لیکل دي کنه منصور ابن عکرمه دا یو کسو دا غنه د دانو یو روایت پدې کې دا ده چې دا منصور ابن عکرمه نومو بعض ویلي دي چې نظر ابن حارث دا چې دا لیکل کړو نظر ابن حارث دا کم مقاطعه وکړه چې دوی سره موږ لین دین د سوشل بایکاټ څخه کوم او دغه چې کم دی کنه کم صحیح قول چې نه هغه ده چې د نوم عامر ابن هاشم
عامر ابن هاشم دا دغنم بل دا او د دوله پیغمبر علیه الصلاه والسلام خیری وکړي یا منصور ابن عکرمه دا ولیکل یا نذر ابن حارث دا ولیکل او یا عامر ابن هاشم دا ولیکل دا دریم قول دین د بکډیر زیات صحیح دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ټول نه مخ په دعا وکړه دا به دعا په جمعنی دغه لیکون کې لاسونه په دغه وخت باندې شل شول او دغه خانقابه کې دنه دغه عهدنامه چې کومه نو دای درکړل او د دې دغه نبات د ابو لهب نه علاوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره خاندانو بنو هاشم او بنو مطلب دا غي سره خلکو لیدل قتل پرې خودل خلکو سره اغستل خرڅول به پینه کول او د صحابه کرامو څخه په کې دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګریو صحابه کرامو داود اسلام د وجنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وکړه او بعض د پیغمبر اسلام باندې خاندان کې د څه چې هغه مسلمانان نه وو خو دا غیرت د وجنه د خپل خاندان د وجنه د خاندانی خونی غیرت د وجنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وکړه او په دغه ځای کې دوه محصور دغه ځای ته ویل کېږي شعب ابي طالب د مقاطعه په کوم ځای کې چې دوه حصار کړل شو کنه د شعب ابي طالب شهید ویل کېږي شعب زندان ته ویل کېږي جیل ته ویل کېږي او پدې کې د مسلمانانو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاندان کوم چې محصورین شعب ابي طالب نو پدې کې دوه حالت ډیر زیات خراب شول ځکه چې دا سامان چې څومره رسو د خوراک کا غونه هغه ختم شو په مکه مکرمه کې جو بهر نه بغلات مکه ما تاسو ویل چې دوه غلط نن دنه بینه را پرې خو او دی ابو لهب به خلکو دوی چې تاسو دا دغه په دوه باندې مخ خرڅوي دا خپل غله په مسلمانانو باندې مخ خرڅوي دا دوه دا کړی او موږ ټول لاغو سره دا تعلق پرې خوده لري که تاسو سامان تاسو ته پاتې شو پای کې تاسو تاوان وکړو نه هغه تاوان بل څه درکمه خلکا د کوي بنو صاحب ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې په دغه حالت کې زه یو پیرا وړو بولته کې ناستم وړو بولته کې نه ما وړو بول کېدل نو بلار باندې یو اوخ پروتو د اوخه سرمنه چې دنو هغه وجه شوی سرمنه هغه ما را واغستله او هغه می په اوبو باندې وینځله او هغه می وټه کوله سورج ما باغینه صفوف جوړ کړه او ما وبای باندې گزار کوله د اوخ د سرمنه نه دا به ما وې خړل زنانو با ماشومان چې نه په پي د زنانو وچول ماشومان بچګواله تلقیدل با او سوق د سينو چې با مسلمانانو باندې رحم کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خاندان باندې رحم کړو او هغه درینه عبرت حاصله سو ورځې با د صحابه کرامو هغه به لوی بول چنده باندې کېدل ځکه چې د خوراک سونو چې هغه به د خپل سب دا د سلور میاشت اشهر الحرم یو محرم میاشت او یو دغه شوال ذی-قعده ذی-الحجه نو دا سلور میاشت چې دي کنه نو دوی په پای کې د کول دوی په د اشهر الحرم په اشهر الحرم کې با دوی چې د بهر نه بلک سامان مامن برغستو خو د ټول کال سامان خودونه شو راغستله او نور به دوی بهر ته جنده به هم نه را پرې خودل بهر ته بندر پرې خو د کم د دوی خپل خپلوانو دا وی په دې باندې اړم خو کې دوه چا څه کول نه شول بیا یو صحابي حکیم ابن حزام نوم دلنه د حکیم ابن حزام هغه صحابي دی دا چې دې صرف په خانه کعبه کې دنه نه پیدا شوی دی نو جاهلیت په زمانه کې د په خانه کعبه کې دنه نه چې پیدا شوی دی دا د خصوصیت دی او دا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها داغي خوره او اوله کې کله چې ابوبکر صدیق رضی الله اسلام راوړو نو وايي کې تاسو ویلو چې دا حکیم ابن حزام سرناسو د وین زراله دا خبره یاد یو ده کنه نو دا حکیم ابن حزام یو پیر د خپل تر حضرت خدیجه رضی لپاره سغله جندار راوغسلو سامان وسرو نو ابو جهل ولیدو نو ابو جهل ورته وی چې دا خو ته نه شوړه دا سامان او ولې نه شوړه وینا ویته د ټول خلک جنین دا یو طرف ته دي او ته زمونږ د معاهدي پاسداري نه کوي مسلمانانو د خوراکونه راوړي نه لہذا تاسو د ټول خلکو د مخه جنین دا د حکومت او رسوا کوم دي شرمو مدي په دغه ټیم کې ابو البختري دا یو کس نومو دی راغی او دلته سم مسله جدي حکیم نظام ورته چې زما ترور دا هغه وګي دا ټول خلک وګي دي خو ځاګي دغه کومه خوراک ول ورکومه او دا ابو جهل مان پری دي نه ابو جهل وی چې دا ابو جهل ته وی چې ستا په دې کې څه کار دی ته ولې دی نو ابو جهل ته کنزل وکړ جدي حکیم ابن حزام لا ادي ابو البختري لجرن دا قار ورا غودال کې د اوخ یو اډو کې پروتو هغه راوغه سو د ابو لهب د ابو جهل سره راواچو اثر ول ټول ویني کو زخمی کول پدای کې بیا ابو طالب سبا نور خلک چې دا او پیړه خو شورتي چیر دی پرې دا تکلیفونه کې مسلمانان دا پست نبوي کې دا شروع شو او د 10 نبوي پوری چې دا 3 کاله مسلمانان په دې چل ول کې چنده وو د دې نه د خلاصې څه سبب جوړ شو
نو الله پاک په دې کافرانو کې بعض کسان دي چې هغه لري تکلیفونه او مصیبتونه دای نه شو برداشت کولای او دا و بدن کې دا خیال لاغه چیرې دا معاهده چنده دا ماتو د ټول نه اول چې چا په ځین کې خیال لغلو دا غنمو هشام ابن عمر دا ټول نه اول نه کسو دې بیا د فتح مکی په موقع باندې الله پاک مسلمان کړل نو دا هشام ابن عمر د پزله کې دا خبر رااله چیرې دا خلکا زمنګ من په خپل باندې دا خوراس کا کو په خپل باندې زمنګ سخو کې یا کو په کوم باندې مونږ وړو ال د کیسو او زمنګ رونه دي زمنګ رور عزیز دي او زمنګ رشتہ داران دي او دو په دې تکلیفونو کې دي او دې په دې کې دي نو دې لپاره سر کول چې نندا پکړ دي نو ټول الاول دا هشام ابن عمر دې اند تداخل لاله او د دې کنه دا هشام ابن عمر دې دویم لاړو په دغه پسې زهير ابن ابي اميه د دویم نمبر کافرو زهير ابن ابي اميه او دې لاړو دا هشام ابن عمر دې زهير ابن اميه ته وی چې لکه د زمنګ دا رونه زمنګ دا رشتہ داران دا بری تکلیف کړي او دوی دې تکلیف نه راوستل غواړي کله یوازې سنشم کوله نو دې زهير ابن اميه دې عمر الله پاک د فتح مکی په موقع باندې چې دا مسلمان کړو او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ترور زوی ها نو دی هشام بن عمر ته خبر به تر خبر وکړه چې ستاسو خو خره چې تاسو په خپل باندې سو غواړي هغه خوړې شي او په خبر چرته تل غواړي تل شي او ستاسو عزیز او ستاسو دغه رشتہ داران دري اسیم ناسي ناوی زما خدا نه د خوخه خو زه یوازې سړیم زه بسو کوم جدي هشام بن عمر ورته چې ته یوازې نه یو ځای مو یو ته او نور کسان چې نه دا وګور او دی هشام بن عمر یو زهیر ته دا خبر وکړه وای کته دا مونږ ته وایا چې دا خو لکه پیغمبر اسلام غوستاره ترور زویره او دې سره دا کوي کله ابو جهل د ترور زویو یا د ابو جهل چې اندارور بدی کوي یا د ابو جهل خور بدی کوي مطلب سردا سلوک کړو نو زویر چې نه څه خو به نه وکړه نه دا زمونږ چې نن دا زموږ سره دا حالت کیږي نو دوی چې زبر سره خیر د ملګرتیا کوم خو په موږ دوه کسانو باندې وس کیږي بیا د دینه بعد دوه لاړل او دریم نمبر کس د ځان سره چې نن دا ملګری کو او دا غنمو دغه مطعم ابن عدي جبير ابن مطعم د ذکر واستم را روان دی جبير ابن مطعم پلار دی د مطعم ابن عدي په لاړل او دا دریم کسانی ځان سره چې دا دغه کو ملګری کو سلورم دا ځان سره ابو البختري کوم چې مخکې ویل شو چې ابو لهب ابو جهل هغه دا راواچول سلام ورته ابو جهل اډو کې راوچو دا غي زخمی کو نجاب البختري چې نن دا سره ملګری شو ایوب پنځم نمبر زمعه دا سوده رضی الله تعالی عنہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات کې را روان دي زمعه ابن الاسود دا پنځه کسان چې دا برابر شول او دوی ټول دا خبر وکړه چې موږ دا نه غواړو چې موږ د عزیز رشتہ دار سره دا چلو شي خو ځکه یوازې د بسو کما نو دوی یو دا برابرېدل پنځه کسان چې دا برابر شول او دې پنځه کسانو دا مشوره وکړه چې سبا کله موږ لاړ شول مجلس لا نو ال دغه موږ دا خبره جندا وکړو نو سبا چې کله مجلس رندا شروع شو نو ټول نه اول د زهير ابن اميه ډیر پاسې او دا خبر وکړه چې په الله قسم چې دا خلک چې د زمنګ رونه دي زمنګ رشتہ داران دي او موږ په خپل باندې په خپل کور کې خوراک کو اسکا کو چې سی خو خیا کو ادا مسلمانانو په دې تکلیفونه کې د کړی دي لہذا زره دي خلاف ځندارا پاسمو زره دي مسلمانانو سره د عهد ماتوم ابو جهل په خدای قسم یې سو پوری د صحیفه باندې لیکل موجودی کنه هغه کم لیکل چې شو په عهدنامه کې لیکل شو نو دا هغه وخت پورې به دوسر موږ لیدل قتل چې انده باندې کو نو زهير ابن اميه دا خبر وکړه جو هشام په باسو دا وې زم بایکاټ کوم ځل مسلمان سره خپل غم خادي او دا ساتل غواړم متعین عادي پاسه ابو البختري پاسه زما دا پنځه وانه پاسه دل ابو جهل ته پته ولګی چې ورور دا خو دې ټیم خبره نه ده چې دوی مخکې مشوره کړې ده او دا خبر وکړه چې دا غسان اوس دروغ نشي کېره خو بیا هم سچل جن دا کول غواړي پدې کې لګه چې کله دا خبره کړه ابو جهل چې سو پوری دا لیکل چې دا موجودي پر صحیفه باندې دا هغه وخت پوری بدا عہدنامه جندا ماتو نو پدې کې حضور صلی الله علیه وسلم تشریف راړو ابو طالب صاحب ته په وخت کې وی چې هغه کما معاهده چې کنه باغی باندې الله پاک دغه مسلط کړی دي چینجی هغه صحیفه ټوله خړلې ده صرف د الله نوم چې نه شروع کې بغل کړو بسمک اللهم نو په شروع کې د پیغمبر صلی الله پاک دا نوم چې کوم دی دا پاتې شوی دی او نو ټوله معاهده چې دا خړلې شوی ده ابو جهل به دې څنګه نشي کېره نور کم کافرانو چې هغه دې نشي کېره ځکه چې هغه په بیت الله شریف کې او بیت الله شریف ته خدا نه شرط دا ابو طالب صاحب یې شرط بولغو یې شرط بولغو وی کدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد دا خبره صحیح وي
نو موږ به دا مسلمانان به ته زموږ سره پرېږدي او دا بایکاټ چې دا به ختم کړي او که دا خبره صحیح نه وي چې ته څوک یې بیا زموږ سره وکړه نو ابوجهل دا خو دې قسمه خبره وکړه ځکه دا خو یقین په دې خبره باندې و چې لکه دا به دغه باندې نو دوی لکه دا خبره وکړه او هشام ابن عمرو ولې ورشوي کړه دغه چې تسلیدین وشله ورشه خو چې هشام ابن عمر ورسېدو نو هغه عهدنامه څنګه چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه معاهده هغه شانتي چې د اصلي دی پرته او سب بسمک اللهم چې دا پکې پاتې شو او بیا په دغه موقع باندې د هغه بایکاټ چې دا ختم شو او ټول لکه بس شرمنده را روان شول حضرت ابو طالب صاحب چې نه دی ځان سره ټول ملګری چې دا راغل او دغه درینه چې دا وروتل د لاړو بیت الله شریف ته او حرم شریف پردی نه دی بیت الله شریف پردی چې کوم دی پای پورې لکه ځان ون خلو دعاګانې وکړي دي چې الله دې کم خلکو چې بمون باندې ظلم کړی دی کم خلکو چې زمونږ د رشتہ دارانو ختم کړی دي او زمونږ عزتونه حلال ګڼي دي الله زمونږ نه راغی زمونږ بدلی راغی نه توخنه دا ابو بکر چې دا دغه چې ابو طالب صاحب دا خیری مې رسنده وکړي او دا شیبه ابي طالب نه دو په 10 نبوي کې چندار راوتلو په 10 نبوي کې دا دغه چندا شو او په 7 نبوي کې چندونه نه وتی د نبوت په ووم کال باندې او درې کال دو په دې شیبه ابي طالب کې دا محصور په دغه موقع باندې یو د حضرت ابوبکر رضی الله عنه چنن وې د کله د خود پیغمبر صاحب خاندان نو د هم اراده وکړه چې دې تلو دغه ته هجرت کو حبشې ته د روانو په لار باندې یو کس هغه ولیدو د دغه ټول یو سګره برکل غماد نومره برکل غماد اې د ورسېدو نو ابن دغونه د یو کافر دغه د چلکا ابوبکر سره رواني نو دوی چیرې زما او خپل تکلیفونه ورته وي او چې دغه زموږ مسلمانانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې تکلیف کړي او تاسو لکه زموږ سره دا کوي لہذا زم د دې نه هجرت کوم دا دوی جنا ته وړین معزز سره او ته لکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام کوم صفات چې حضرت خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیه الصلاه والسلام د کله نبوت ملو شو هغه صفات بیان کړو چې ته خو د غریبانو سره خیال د غریبانو خیال ساتي د کونډې یتیمانو د سره خکې دا شان د غلامان آزاد او ظالم د ظلم نه منګي د مظلوم فریاد نه دا ته اوري هغه ټول صفات حضرت ابوبکر صدیق د پاره ثابت کړل وی چې نه ته زما په پناهي کې خو او خلکو ته وی چې تاسو ما دی ابوبکر پناه ور کړی دا کافرانو وی چې دله به موږ پناه په دې شرط باندې ورکو چې د خپل کور کې نسی د کونه بهر ته نه روزي یو دا خبره ځکه چې د بهر ته روزي نو دا خبره ځان روکه چې زمون خزي یو په د باندې عاشقيږي او بل چې د بل ځان سره نور ملګری ته انده ملګری کوي حضرت ابوبکر صدیق رحمه الله سید زبر نه روزم د کور او په کور کې حضرت ابوبکر صدیق رحمه الله قرآن مجید به وی دا غي د نمبر دی خلکو فضل کې بلاري ہوتی او هغه زلب اسلام طرف ته انده بل عمل کړو په دې 10 نبوي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کله د دې شی بیا ویل نه دور اوتل نو یو روایت کې راځي چې شپږ میاشتې بعد د دینه شپږ میاشتې بعد او د رمضان میاشت یا چې د شوال میاشت او یا چې د رجب میاشت د رجب دا چې کنه دا په ډیر زیات صحیح قول دی او 10 نبوي نو پدې کې پدې رمضان کې په میاشت کې یا په شوال کې یا په رجب کې د شی بیا ابي طالب چې کله دور اوتل نو پای کې شپږ میاشتې بعد حضرت ابو طالب صاحب چې دا وفات شو حضرت ابو طالب صاحب وفات شو پای په سمدستي 3 ورځې بعد د یو روایت مطابق یا بل روایت مطابق 5 ورځې بعد دا حضرت خدیجه رضی الله عنها دا وفات شو کله چې د ابو طالب صاحب د وفات وخت را نږدې شو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام تشریف وړو وس د بد قسمتینا د ابو طالب صاحب خواته د مخ کنا ابو جهل او یو عبد الله ابن ابي اميه دا د کسان د کافرانو ناس د مخ کنا عبد الله ابن ابي اميه دا د اثر ناس ابو طالب سره ناس پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله لاړو التکی نو اغي ته دا خبر وکړه خپل تر ته چې زما تر ته زما سره زیات تکلیفونه تیر کړی دي ځکه تاسو مخې ته دا خبره واضحه ده چې کله اتو کالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود وو د اتو کالو شو نو پیغمبر سلام مور وفات شو د مکه نه بیا نکسر د نکنه بیا دا شو هغه ابو طالب سره تپات کو د اتو کالو نه او په دې وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر جنن دا 50 کالو نو 42 سال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره امینه محبت کړل 42 سال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ټول تکلیفونه او ټول خبرې جننده یې دي او خلکو با چې څنګه پیغمبر سلام ته تکلیف راځو د قشان د ابو طالب سره جننده وي تکلیفونه رسول الله قدرې کاله په دې شی ابو طالب کې دا تیر کړل 82 83 سال عمر ودا او د په دغه سخت تکلیفونو کې جننده موجود
نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې زما تر ته یو پیر دا کلمه وای کنه ماته پدې هغه کې یو پیر وای چې زه د قیامت پر ورځ باندې بیا ستاسو سفارش کولای شم الله پاک ته او زه یو حجت ماته ملو شي دلیل ملو شي ازم چې الله ماته پټه کلمه ویلی دا او ته دې جهنم ته ونه راوځه. ابو جهل او عبد الله ابن امیہ دوی یاره د خبره چتوان اوري وله ټول عمر د خپل پلان نیکه په دین باندې تیر کړی دی د عبد المطلب سره په دین دي تیر کړی دی او وسینه نه ته کسان ته خبري کوي او ته د خپل ورځ مقابله ټول عمر دی نه قبلو او وسینه ته د ورنه ویلي دي د سنه خلک بخښوي چې ټول عمر د خپل وراره ته د خلاف کړی چې کله د اخر وخت شو جو بیا د خپل پلان نیکه دین پرې خو دو ورته برابر دا خبره کوله بار بار ورته کوله تر دې پورې چې عبد المطلب ابو طالب صاحب چې کله سای وته بس هغه علی ملت عبد المطلب چې زدا عبد المطلب په دین باندې دا وفات کړم. دا اوس دین دا معلومه شو کنه چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څومره مینا کوله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره څومره ځان کړولو خو الله پاک ورته هدایت ورنکو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خفه شو د دې په باندې چې کړه د دنیا نه د سلاړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قسم وخړو چې سو پورې ځ الله پاک منع کړه نیم کړه بار بار به استغفار ته د استغفار بوونم بیا الله پاک دا تونه ذکر ما کان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين چې دا نبی علی السلام د پاره دا جایز نه دي چې د خپل پلار د پاره یا د خپل رشتہ دار د پاره بخنه غواړي کله چې دا خبره واضح شي زمانہ پلار زمانہ تر زمانہ نیکه په غیر دین باندې لري د غیر مسلمان دنیا ته دا لپاره بلې دعا نه غواړي. پرې باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات غمجن شو او د دې استغفار نه هم منع شو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تسلی لپاره الله پاک آیت نازل کو انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء چې زما خوګه پیغمبره تا چاته هدایت نشي کولای کوم چې دا غواړي بلکې الله پاک هدایت کوي څوک چې چاله چې غواړي هدایت دا کمال گنج په مدرسو کې هغه بل دی دا او ریدلی به شریعت عجیب کې جدا اکثر امتحان تو کې دا راځي چې هدایت یې نه مختلف درجه دي یو هدایت ویل کې اراده طریق لار خپل دا سره ما گرین چوک ته بوزا گرین چوک کم ځای ته دې نه بدی سلټ شي بیا با روټ ټو زی په روټ باندې بدی سنیک دی با طالب دا بند چوک برا شي راګینه اخوا چې لټ شو دا با دې اراده طریق ویل کې او یو د ایصال ال المطلوب لکه تاسو کوله ک گرین چوک ته کم راځي ته ما سم تر تکار دی راځي چې لاړ نه ته ځان سره بوز د بغرین چوک ودرې او ته چې دا د ایصال ال المطلوب ویل کېږي ایصال ال المطلوب نو دلته کې آیت کې دي چې انک لا تهدی من احببت دي ترجمه کې بتا سوی دي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام خو الله پاک هدایت کوم کې را لګره څنګه ورته الله پاک وایي چې انک لا تهدی من احببت نو معنی دا چې اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مقصود نه نشه رسوله مقصود نه ته لار خودل شي لار خودل لکه مطلب ته سړي لار کې چې لکه گرین چوک د لار تل خو ته ورته دا وایي هغه فکر نه په دې طرف باندې روان شي بدی کو استاد سو ګناه نشته خدا کس ګناه ده نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام خو لار خودل شي خو هدایت ته مقصود ته رسول دا صرف الله پاک زنده کول شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات هغه خفو پرې باندې یو پیرا حضرت عبد الله ابن عباس حضرت عباس رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوم چې ستاسو تر استاد سره ډیر زیات سختي تیر کړی او ستاسو ډیر زیات حفاظت کړل نو استاد د دې دومره حفاظت کول به تاسو څه فائدې چرنده بورسي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې هغه صرف د خپینې دي د خپو پورې صرف د په جهنم کې نور وجود چرنده د جهنم نه چرنده دا بچ دي کما د لپاره شفاعت نه وکړي او د نماز دونه خنه وکړي نو د پر جهنم ویخت چرنده الله پاک کوس کړو. علامہ سہیلی په دې کې یو نقطه بیانوي چې دا ابو طالب صاحب نه د سر نواله د خپو پورې چې کنه پیغمبر اسلام تابعدارو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډېر سخت تیر کړی ډېر تکلیفونه تیر کړی پیغمبر اسلام ډېر زیات حفاظت کړی خو صرف د دین باندې صرف د خپل پلان نیکه په دین باندې ثابت قدمو نو دی وجنه وي د نور بدن ته به عذاب نه رسی صرف د خپو ته به عذاب رسی یو راکړي چې د خپو پیزار به د اور ته انده پخپو کړي خدای اور به د سي ګرمي چې راګي دوی د دماغ په خټ کېږي دا ټول نه کم عذاب په بدمانی ځکه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام نصرت او مدد کړه نو دیونه الله پاک کوم دعاګانې موږ د قران مجید کو خول دي یو دعا پکې دا بار بار موږ غوښتل پکار دي ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين چې الله موږ باندې صبر راتوي یا الله زموږ قدمونه په دین باندې جندا مضبوط کړي نو دا قدمونه وي د خپل پلان کې په دین باندې اگر چې نور ټول جسید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه د پاره د حفاظت لپاره وقف کړو او صرف د خپل د قدمونه د پلان کې په دین باندې دیونه د قدمونو ته عذاب چنده ملوي
کله چې ابو طالب سے وفات شو د وفات نه 3 ورځې بعد یا یو روایت کې راځي چې 15 ورځې بعد یا بل روایت کې راځي چې 2 میاشتې بعد حضرت خدیجه رضی الله عنها د دنیا نه وفات شو او دا دوه کسانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندۍ چې څومره هم دغه د دې ځان په باندې ځکه چې کله حضور صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو نبوت میلاو شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات ویریدو او صرف دغه حضرت خدیجه نه هوا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له تسلی ورکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبري وکړلې داګه د وجه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی میلاو شو او هر غم درد کې بعد پیغمبر اسلام سره د دوه کسان چې دا موجودو یو ابو طالب سے خدیجه نه او دا دوانه په دې پر لپسې چې اندام شول دیو جن پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کال ته عام الحزن وي عام الحزن والملال عام الحزن والملال چې دا د غم کال له په ما باندې ملال دا غم ته ویل کېږي او دا د نبوت پر لسم کال باندې په رمضان په میاشت کې دا وفات شو په دې وخت کې د مرګ په وخت کې دی عمر 15 پېته کال او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 50 کال ورو یو دغه دا دی کنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او ابو طالب صاحب او خدیجه رحمه وفات شول کنه د دې په وفات کېدو کې نو الله پاک په دې خدای حکمت بګیو داو چې کچرته پدی موقع باندې چې حضرت ابو طالب سره موجود وي حضرت خدیجه هم موجود وي او دین ته سربلندی ملو شوی وي دین ته غلبه ملو شوی نو خلکو به چې دې سره د تر سپورټ ته د ابو طالب سره د وجینا د خدیجه هم دوینه نو خبر خودس نه خبر خود الله پاک طرفه چې الله پاک وګتل مسلمانان غالب کول غوړي چې چا په ځین کې چې په دنیا په سجونو باندې او د دنیا په خلکو باندې دغه رانه شي چې را کده وجودا کار وکړي او کده نه وجودا کار باندې کیږي ځکه دین چې څومره مهنتونه دي او دین چې څومره کارونه دي د شخصیت پرست شخصیت پرسته قائل نه دي چې را بس د موجود دی جو کار وکړي چې دې نشته جو بس د ختم شو جو کار وسلم ختم شو نه د نبی عمر علیه السلام په صحابه کرام باندې مهنت کو کوشش به کو چې زمانه د مرګ نه ورستو لکه اوس پیغمبر نشته صلی الله علیه وسلم خو د پیغمبر چې کم کارونه په دنیا کې کړی دي په خپل ژوندۍ کې کړی دي د قیامت ورځې پورا کارونه چې دا موجود دي څوک په یو شکل کې کوي څوک په بل شکل کې خو چې کم د پیغمبر علیه السلام کار دی او ټول دنیا کې دا شروع دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله ابو طالب سے وفات شو کله حضرت خلینا وفات شولا نو هیڅ څوک دې نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له تسلی ورکي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله کافرانو ته پته ولګیدا ناغه خپل تکلیفونه پیغمبر اسلام د خصه واکړل ځکه چې اول خو په سترګه به سوزیدله چې ترې دی او ترې دې مشر دی او دومره معزز سره دی خو هغه سترګې چې نه بیان سوزیدله او بیا چې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې خط تکلیفونه چې اندای سی واکړل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مایوس کوم یو بیره دی قریشو کې یو کمکل سره احمق کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسر باندې خاوري واچولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حال باندې کور ته تشریف راوړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سر مبارک باندې دا دغه چې دا پراته دي خاوري جندا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سر مبارک باندې پرتی دي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لوروا هغه چې کله د خپل پلار په دې حالت کې ولیدو نو په جړا شولا د پیغمبر علیه السلام د سر نه دا خاوري جندا لرکولې اوس ګوره د لوري ورته دا وې چې زما بابا جانا دا خلک ګوري ته دون تکلیف رسې ته دون سو واړې ته خو دوی دا خبره کوي چې تاسو کلمه وای تاسو به کامیاب شئ تاسو به جهنم نه بچ شئ او دوی داغه باوجود تاسو دون تکلیفونه رسې چې تاسو په سر باندې خاوري واړولې ها لکه چې کم سړی بری شي کنه نو خلک وای خدای دې خاوري کا دا خاوري ته په سر باندې د ذلت نه خلا نو دوی پیغمبر علیه السلام د دومره ذلت په نظر باندې کتل چې پیغمبر سلام په سر مبارک باندې خاوري واړولې هغه لور هغه چې نن دا په وړو وړو لاسونو باندې خپل پلار نه هغه خاور جننه لري کوي او جاړي محمد صلی الله علیه وسلم ولته تسلی ور کوي زمال ور کوي جاړمو الله پاک بسره پلار حفاظت انده وو کی او بیا دا وې چې د خلکو د یو بد سلوکی نه پرې خو دي چې کوم زما سره دینه راکړي بلکې هر قسم بد سلوکی نو ما ته کنزل کړی دو زو اهله ما دو زما په سر باندې اې خاوري خزلې جننده واچول خزل روایت نه دا لکه صحیح نه او دا خاوري جننده او د صحیح روایت ثابت دي په دې کال باندې چې کله دغه وفات ولنو په دې کال کې یو واقعه بل شو چې حضرت خدیجه وفات شول حضرت خدیجه چې کله موجوده و نو پیغمبر علیه السلام بل وعده نه وکړ او د 15 کال په عمر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خدیجه سره نکاح کړو او کله پیغمبر سلام د 50 کالو شو نو حضرت خدیجه وفات شو یعنی 15 کال پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغي سره تیر کړل نو چې کله دا وفات شو نو په دې 10 هجرت نبوي کې پیغمبر علیه السلام سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها په دې 10 هجری کې د دې سره نکاح وکړو واده وکړو
زینب سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها دې سره نکاح وکړ. او دا چې کنه دا په ابتدایي دور کې جندا مسلمانانه شو د مسلمانانو سره د دویم هجرت حبشې ته کړو د خاون نوم ولول د دې چې کم خاونو سکران ابن عمر دا غیرو سکران ابن عمر دا مسلمانو سکران رضی الله ابن عمر د وفات شو د حبشې نه چې خلک رااله نو د مکه مکرمه کې جندا وفات شو هجرت تیر کو داګینه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته نکاح پیغام ولګو او دا هغه زنانه ده چې د حضرت خدیجه اول د حضرت خدیجه نه بعد پیغمبر اسلام له اولنې نکاح د سودا رضی الله سره کړی دا یو سو عمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیا سو کال بعد د خپل نمبر حضرت عائشه رضی الله عنها ته چنه دا هیبکو نور د ازواج مطهرات ان شاء الله اخر کې د ازواج مطهرات کې بهر هر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا زوجه لاول د 400 کال په عمر کې پیغمبر اسلام سره نکاح کړو څومره اولاد خو جنون نه نشي خو دا ټول تفصيلات به ان شاء الله اخر کې راشي. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باندې دا تکلیفونه د مکی خلکو ډیر زیات تیز کړل او ډیر زیات کړل. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نه پوهیدو چې څه چلو کما الله پاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضل کې په شوال لسم نبوي کې شوال مطلب لکه شوال چې کوم د اختر میاشت بدی کې او لسم کال د نبوت او اسلامی دا انګریزي تاریخ 619 عیسوی او 619 عیسوی کې پدې کې د مئی اخر یا او یا چې دا د جون اولو د مئی اخر یا د جون اول پدې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضل کې دا خبر را لاله چې را داخله خو زما خبره نه مني خو زه به دې ځنه دې سوګما چې لاړ بشم طائف ته یو خدا چې په طائف کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه خلکو چې هغه د قریش سره حلیفانو او بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغو مل مستیا چې نن دا ډیره زیاته مشهوره و نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې زو لاړ بشم او دا خلکو زما خبر نه مني الټا ماته نقصان د تکلیفونه را رسي نو زه بل شم طائف ته او ال دغه خلکو له جندا بداوت ورکم. طائف د مکی مکرمه نه 15 میله فاصله کې ده 60 میل فاصله کې ده مکی مکرمه نه او په عربو کې د ټول نه سرسبز زمګه چې ده کنه نو دا دغه ده طائف ته تاسو کوم الله پاک دې موږ بار عمره له حج له چنده بوزي او چې کلم تاسو لاړې کنه ناول کې لکه طائف عمره سړیو کې اول کې لاړ شي طائف ته او طائف نه خلک ډېر شي فروټ ځان لاره وړل دي دا فروټ ارزانه مې وړل خولي غټ کینوان او غټ کېلې دا پکې ملوي دي بیا سړی میاشتې راورسونه تیرې جوړل کې پروژونه موجودي نو یې کې بیا خدای پاک موږ بار بوزي دا سلاړو لول پدا کارو کې ان شاء الله خدای پاک موږ سره بوزي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم طائف ته روان شو د طائف کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره ملګری زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ چې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام متبنا زویو د هم د متبنا وکړه مطلب لکه مو بولا بیٹا دا د کړو د سره لاړو په طائف کې مشهور قبیله و دا غینو قبیله بنو ثقیف قبیله ثقیف دای کې درې مشرانو ا د درې مشران په اصل کې روریانو یونا عبد یالیل نمو عبد یالیل نل دوری کوم چې تاسو نه عبد یالیل او د یونا حسیب نمو حسیب او یونا حسیب نو حبیب او د یونا مسعود نمو مسعود او د دوه پلانو نمو عمر نمو د پلانو عمر ابن عمر ثقفی عامر ابن عمر ثقفي نو دا اصل کې د دې دریو کسانو پلارو عامر ابن عمر د دې پلار خودو لکه خاندانونو کنه جدا قبيله وي نو هر د خپل قبيله مشر او سردارانو نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په دې دریو کسانو پس لاړو اول ځکه چې په عربو کې دا دغه کنه چې کم مشر به یو خبره ومنله نو مشر بیا نور خلکو دوی لکه دا زموږ سره دی د سره کوي خبره اتره یې منه جو خلک بټول لاغه پړاله باندې وو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې دریو کسانو قال الله ولاړو عبد یالیل او مسعود او حبیب د دې دریو خاله جنندا لاړو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کله دوی ته د اسلام دعوت ورکو نیو پکې دا وې چې الله پاک د کعبه غ پرده لکشلوله او ته پیغمبر علی ګره ستانه له ورته څوک میلاو نشو بل ویم به ترا خبر وکړه چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته چې مال الله پاک نبوت را کړل نه یا به رښتیا نه یا به دروغجنې کته دروغجنې نو دروغجن سره خبرې کول نه غواړم او کته چې رېګا نه دا دغه الله رسول نه
او نو ته خو دروژن شوې دروژن سره او کتل الله رسول نو بیا ستاره خبره ده دغه نه سره علامین خالینه ده تا وخامخ نقصان څه تکلیف موږ دار رسې بیا ستا خبره موږ نه اورو درې مرده دا وی کنه چې لکه زه سره ستا سره خبرې کول غواړم نو دا الله پاک دستانه له بل څوک ملاو نشو چې پیغمبر را لېګلې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوته کړه دا خبرې راغلی کنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته تاسو زما خبره نه منئ زبر نور قبیلو د لاړ شمه او د نور خلکو سره به خبره وکم خو تاسو دا مهرباني به وکئ چې زما د راتلونه با زما د کلی خلک نه خبره وي هغه به نه خبره وي چې دوی هغه ودل کې ځکه چې هغه ما د اسی تکلیفونه نقصان نه رسي او اوس کې دین خبر شي چې زره هغه طائف ته نو لکه دا خلک به ما ته نور تکلیفونه دي نه برابر رسي او دې چې بس تاسو خبره تاسو بچاته مشهور وي بنو او بس تاسو خبرونه مناسبه زما نو دې دریو کسان د سلو کو چې خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بری سپک دغه معنی او بل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې دغه معنی تلو چې د طائف خلک دا ډیر مل مدوس خلک دي او دوی زما ډیر عزت او اکرام بو کی نو هغه عزت او اکرام یې خیال ونه ساتو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله راوته نو دې درې کسانو د عبد الله او حبیب او مسعود د خپل علاقې نو جوانان ته وي چې ورشي خاندګانی پورې وکي پکاړو باندې ولې نو دو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لار یو طرف ته ودرېدل او بل طرف ته ودرېدل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کانی چرنده وشتل شروع کړل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره بکانو باندې وشتو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زخمی شو او د زخمی کېدو د وجنه د تکلیف د وجنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ازار مبارک دا د وینو نډک شو اوس دې دا خبره هم بار بار اورېدل فضایل عمر کې ټول لاولنه واقعیا جدا ده کدی ته موږ سوچ وکړو کنه لکه اوساسي مثال زه په لږ باندې راکېدم کنه زه دې وهم دې بخوګيږي خو دې ویني کېږي نو ویني کېدل هله کېږي کنه چې کله یو سړی ته په زور باندې په یو کاڼي باندې ولي یا په کاڼي باندې ویني کېدل ډېر پدای کېږي خو هله کېږي چې کله یو 13 غونډه کې کاڼي چرنده ولي کې او پاغي باندې یو سړی دغه شنو هغه وجود کې هغه وینه لاول دغه شي وینه د انسان لاول راوځي کنه نو وینه ښکار شي صرف وینه راو بهيږي نه وینه چې بهيږي د هغې لپاره د زخم جوور پکار دی جوور چې دا زخم چې نه دا جوور شي چې د هغې دا وینه راوځي او سوچ موږ دې ته وکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغه د سر نه وینه را روانه شي د سر نه وینه را روانه شو مخ ته راورسېده نه مخ نه را روانه شوله دې هوږې ته راورسېدله د هوږې نه را روانه شوله او پنډو ته راورسېدله او بیا پندونه کوزیده خپو ته ورسېده او د خپو نه جننو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره ویني چې هغې نه په هزار ډک شول چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسونه ویني تلي او څومره به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف رسېدلی او څومره به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې نن دا به دردمن شوی کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ کله چې پیغمبر اسلام باندې کاڼي ورېدل او د پیغمبر اسلام مخې ته راغی شاته براغه خې طرف ته براغه ګس طرف ته براغه او د ډال په شان د پیغمبر اسلام نه ګټي منه کولې خو بسونه منه کولې دا هغه غریب ټول سر ته انداز زخمی شو دا هغه د سر نو مینه رواني شولې او پیغمبر اسلام په دې حالت کې روان دي عتبه او شیبه د ربيعه زامن او غټ کافرانو عتبه او شیبه مخکې نمونه راغلي دي ربيعه د دوی خپل نوم د ځواني زامن د دوی یو باغ واغی ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسېدو او د دې خلکو نه پناهي واغسته عتبه او شیبه چې د خپل دشمن حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حالت ولیدل نو دا غو په زړه خوښ شو په دغه ټیم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا وکړه چې هغه ته دعا المستضعفین ویل کېږي اللهم الیک اشکو ضعف قوتي وقله حیلتي وهواني على الناس یا ارحم الراحمین یا الله وزه ته د خپل مضبوط د خپل کمزوري قوت شکایت کوم چې الله زما قوت کمزور ده ای الله زما په خلکو کې چې زما کم رسوایا ما اے ارحم الراحمین انت رب المستضعفين وانت ربي یا الله ته د کمزور ربي یا الله ته د عاجز ربي
الى من تکلنی یا الله ته ما چاته حواله کې الى بعید یتجهمنی یا خو یو لري سړی ته ما حواله کې چې ما بدګنی ما ته تکلیفونه را رسي او الى عدو ملکته امری یا دشمن ته ما حواله کې چې تا ما اختیار غره ور کړل یا الله ان لم يكن علي غضب فلا ابالي یا الله کته ما نه خفه نه یا الله کته ما باندې غصه نه زما هیڅ پروا نشته دا خلک هر څه چې ما ته وای ما ته قبول لي کو یا الله زما ستا عافیت پکا دے ولکن عافیتک هي اوسع لي یا الله ستا عافیت ما ته ډیر زیات خوخته اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت یا الله زپرایو غواړم په هغه رڼا سره د کوم د وجه نه چې ټوله تیاری دیندار رڼا شوي دي وصلح عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل به غضبك یا الله ز پنایو غواړم د دې چې په ما باندې خپل غضب او خپل غصه ده کې نازل کې ایا الله زستاره بار تکلیفونه تیرومه تر دې پورې چې ته زمان رضا شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دعا وکړه او باو شي بچ د کافرانو زامنو اغي د ربيع زامنو اغي د پیغمبر اسلام دا حالت ولیدو هغه هم په جړا شول خو د خپل کفر او ډېدل نو او د دې غلام حداس نو داګینا حداس هغه حداس دی وی ته لاړ شه او دو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو دشمنانو خو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر رشتہ داري کې راتله نو ځکه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې اړه خوښ شو قبل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم حالات او ولیدو چې پیغمبر اسلام د هر زین اوخ کې را روان دي او د هر زین پیغمبر اسلام ویني را روان دي نو ګور پیغمبر علیه الصلاه والسلام دومره په تکلیف کو چې دا وی په اړه خوښ شو او خپل غلام ته حداس مداغنه دا حداس د عیسایو حداس ته وی چې تلاړ او د انګوري وی وړل وی چې دا ویسا او داغینه شیره جوړه کا او دا په دې سړي باندې او خراوه چې د تلک تکلیف چې نه کم شي پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله خوراک ورته مخ ته کې خو دو پیغمبر سلام بسم الله ویل شروع کړل حداس تاسو کو چې دا خو دې خبر وکړه چې دې قوم خلک خدا خبره نه کیته د کم ځای نه راغله ته سوکې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته ته سوکې ویزه خو عیسائی او د نینوا دې زین نوم د هغه نینوا نه راغله نینوا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته نینوا خو دا خو زمان ضرور یونس ابن متا کې لري یونس علیه الصلاه والسلام قرآن مجید کې و ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلك المشحون یا حداس تاسو کو چې ته یونس ابن متا ته څنګه پیژنې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وی چې هغه زما رور دی مطلب زوم الله پاک پیغمبر را لګل ما هم الله پاک پیغمبر چې انده را لګلو حداس کله دا خبر اوري دا لاړو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشي اشهد انک عبده ورسوله یا زګوي کوم چې دا الله بندي دا الله غلام دی پیغمبر سلام الله سونه خپل پیغمبر سلام خپل کړی او ادبا او شیبا دي کافرانو قتل کوي زمون د عملګری خدا کو واړو اده خو زمون غلام چې نه ختم کو دورال او دا حداس نه تاسو کو چې تا ته سوي دا غوي چې د ماته دې خبر وکړه چې دې خبره ماته چمک نه کړي او دې خبره ما ته وکړه چې دا د نبی نه علاوه د پیغمبر نه علاوه بل څوک دا خبره نه کوي او موږ په دنیا په مخ باندې د عادت ورته چې د دنیا په مخ باندې نه بل غوړه سړی نشته نه دی عتبه او شیبور دی چې دا د سیمنټل له دی نه پوي نعوذ بالله نه نه پوي ګو ستاره دین چې دا ټول نه بهتر د خپل دین باندې چې دا دین ګوسېګا د حاکم نظام د چې کله عتبه او شیبه چې نه دوی د قریش سره جنگ بدر لتل ندی عداس ورته وی چې عتبه او شیبه باندې لکه غرق شول ځکه چې دا الله پیغمبر دی او چې لاړل د خپل ملک ل روان دي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دعا وشول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان شو دغه زینا قرن المنازل یو ځیګره اګې ته چندا را ورسېنو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګې او خونه ډکې دي غا وجود د تکلیف نه چندا چور دي او د هر زینه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویني بهږي په دې کې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر سلام بر وکتل وریزونه आवाज راغی جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړو او د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام سره د غرور فرشتہ او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله چې تاسو سره کم حالت چې د طائف خلکو تاسو سره کم حالت وکړو او کم خبره اترې وکړلې او تاسو کم تکلیفونه در رسول الله پاک د هر څولې دل او دا زما سره د غرونو فرشتہ راغلی دا ته حکم وکا چې د غرونو د فرشتہ دا یو غره او د بل غر ترنده دای کی او دا خلک به په مینس کې چننده مېده کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارحم الراحمین دي ته ونه قتل چې د خلکو ما ته څومره تکلیف راورسو
دې ته ونه کتل چې د خلکو ماته څومره کنځل وکړل دې ته ونه کتل چې ما د خلکو څومره په کاڼو باندې وشتم او څومره ما د درد راوړسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وینا ته الله نو امید ساتم د دوی د خیرې نه کومه کدو ایمان راوړو خیر د دوی بارانه وړي د دوی په نسل کې به الله پاک دې خلک پیدا کړي چې هغه به خدای پاک داغو اسلام کار واخلي او الله پاک به هغه یو غني دا الله پاک سره به څوک شریک نه غني پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات دي فرشته ورته وی چې زبدا او کماغه به کم کتا سوای دا خلک پر دې ځنه لري کو بل ځای ته به وي تر سوای د دوی ځای به بالکل بنجر وکړو پیغمبر سلام وینا زه رحمت للعالمین علیه کلمه الله پاک علیه کلمه اللهم اهد قومي فانهم يعلمون یا الله زما دې قوم ته هدایت وکي دا نه پوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته خیره ونکړي خودونو شو چې د دې دعا د وجنه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه و مسمان د پیغمبر سلام خبر واوري شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ظلم مطمئن شو او کم پیغمبر سلام په ظلم چې کم غم راغله او کم تکلیفونه راغلو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ختم کړ او دغه ځای نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان شو لاره باندې را روان دي وادي نخله یو ځګره د هغه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قیام کو ال د یو سوش په چنن د تیر کړلې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ساری موږ کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اول ځل باندې پته نه ولګېدل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قرآن مجید وی پدې کې د جنات رال پیریان رال او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن مجید وورونو د جناتو ذکر الله پاک قرآن مجید کې د ایمان دراوړو دا واقعا دوزه الله پاک بیان کړی سورہ احقاف کې دا واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قوم منذرين قالوا يا قومنا ادري سلو ایتونه دغه مقامه او دویم دا چې سورې جن کې الله پاک آیتونه چرندا نازل کړ قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا نو اول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا پته نه و خو وروسته بیا پیغمبر سلام ته دا پته ولګیدا چې دغه راغلي جنات راغلي دي جنات په ګرځیدل کنه چې د مخ کې تاسو به دا خبره اوریدل یا په تفسیرونو کې ویلي چې جنات په پیغمبر صلی الله علیه وسلم درتلو نمک کې به اسمانونو ته بغتل لاګي نه به خبر را پټولې او چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو د نبوی د حفاظت لپاره الله پاک دې وکړه چې کله به شیطانان بر قتل جنات به قتل نو شعب ثاقب یعنی یو بریدون کې استوره چې دا برتلو هغه به سیزل ناوي چې دا ستل شوی دی نو هغه دې دا مختلف زمکو کې د خپل جماعتونه تشکیل کړو یو جماعت هغه رااله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قرآن مجید تلاوت کوو نو فلما حضروه قالوا انصتوا خلق ته چپ شي نو یو دغه د مفسرین فرمایي چې دوی د الله د خبرې ادب او د الله قرآن ته وکړي خودو نه الله پاک هغه ته هدایت نصیب کو ادب بیا لاړ نور خلکو ته نو د اسلام چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په جناتو په دغه موقع باندې راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نو بری کې دا وګنه چې الله پاک د پیغمبر سلام تسلی کوله چې پیغمبر سلام دومره سختي تیر کړلې دومره تکلیف تیر کو خو کبدي دي چې پیغمبر سلام چا خبرونه منله کړه نو جنات د هغه د سره د ایمان او ګمان نو هغه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې چې د ایمان نوړو هغه ته دغه لار ته اندازه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم ماویسی چې وا کم غم چې ال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ختم شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوی اراده وکړه چې وس پززم او د نوی سرنه بر اسلام خدمت د دین خدمت انده به شروع کوم کم کار چې مخکې کو اغه نه ډیر کار چې انده بوس کوم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ګرم جوشي سره دا ځنه مکی مکرمه ته روان شو کله چې بوزدار مکی واپسی را چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکی ته را نږدې شو نو غار حرا غار سور چې کم دی هغه ته داخل شو ادا د کول چیرې اوس په دین د مکه مکرمه ته بس څنګه داخل کوم پیغمبر اسلام یریدو خلکو خدا خبره مشوره کړو چې راغلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دل کې نو او دې دغه ورته هم وي زید ابن حارث الله چې ته څنګه دې ته نه کېږي داخله خلک ته خو دې خلکو خو ته مکه مکرمه نه راوستلې تا دې دومره تکلیفونه د رسول دي ته اوس بیا دې خو له څنګه زی پیغمبر صلی الله علیه دغه ورته وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الله پاک به د دې مصیبت نه دریا صورت په پیدا کی او الله پاک به ضرور د خپل دین مددگار وي الله پاک به خپل دین مده چنده وکړي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه حرا پر غار کې جندا وو او دغه زین د خزاعي سړو اخنس ابن شریق نو مداغنه اخنس ابن شریق دا دی په سړي کوم چې دې راځي اخنس ابن شریق پیغمبر صلی الله علیه وسلم آتے وی چې تمنګ له پناهی راکا چې مطلب زمت کې مکرمه ده نه غوځما چې ما ته څوک سونه وای او ما ته څوک تکلیف راونه رسي نو اخنس ابن شریق ورته وی چې رزخو د قریش حلیف یم حلیف معنا ما ذو سره معاهده کړی دا موږ به تاسو به موږ سره وای نو د حلیف خبره جنن دا خو نه دکېږي نو زه نشم در کوله تعالی پناهی
د دې نه بعد سهیل ابن عمر پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغام ولېګو چیرې ته مال دې دا پناهی راکا او زجر نه دا با استا په امان کې زب مدینه منوره ته چې دا مکه مکرمه ته جندا و داخل شوم نو دی سهیل ابن عمر ورته وی چې د بنو عامر د بنو عامر او د سهیل ابن عمر چې بنو عامر چې بنو کعب لکه پناهی ورګین داغه اعتبار ده کولې کیږي یا زه تعالی چې نه نشم در کوله پناهی نشم در کوله د دې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطعم ابن عدی هغه ځکه چې کم راغلو دا مطعم ابن عدی بس پیغمبر علیه الصلاه والسلام کسوله گو جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنہ د پلار مطعم ابن عدی او دې مطعم ابن عدی دی چې تماله جندا امان ناکا مطعم ابن عدی وی چرته په ټول خلکو کې زه ورکلم کنه نو زه به تعالی ان شاء الله امان درکوم او خپل د قوم خلکو ته او خپل ځامن دی چې تاسو توري راواخلئ او د خانه کعبه په ګټونو کې چندا ودرېږي ځکه چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم پناهي ورکړی دا او هغه به اوس مکی مکرمه ته رانوز دی لا پاره ټیم کې کافر نو تاسو خو برابر ودرېږي چې څوک دته نقصان رسي تاسو د اثر وای دینه بعد زید بن حارثه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیغام ولېږو چې تراشه هوی چې راځه زید بن حارثه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگې پاسواله باندې سور او دا په دې حالت کې چندار ال پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسجد حرام ته چندار انه وته او اول ټول نمک کې حجر اسود خپل کو او به بس هغه نه نفل وکړل او دعاګانې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکړل او مطعم بن عدی په خپل سوال باندې وکړو اعلان وکړو چې د قریش خلکو ما محمد صلی الله علیه وسلم پناهي ورکړی دا هیڅ څوک باغ ته نقصان ته دا باندې رسي تکلیفونه باندې رسي په دې حال کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی مطعم بن عدی چې کړه دا اعلان کوو او دا پیغمبر صلی الله چې کړه ولاړو نو دا ټول خلک داغه نه داغه ځامن او داغه ملګری ټول سره توري او اسلحه چې دا پلاس کې او ټول ځین دا په دمن چې پیغمبر صلی الله علیه نقصان ونه رسي ابو جهل بدبخت جندا پاسونو وي مطعم تا دل پناهي ور کړی دا کنه د پیروکار شه مطلب اسلام دراوړل نو مطعم ورته چې نه اسلام خو مینه دراوړل او پناهي مې ور کړی دا نو بیا هم هغه غم خاجو ځکه چې دا دغه د بنو خزاعه سره ابو جهل او دغه مطعم نه عادمو چې بس تا چاله پناهي ور کړی دا غول هم پناهي زمونږ ولهم پناهي ور کړی دا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا د نفل چې وکړل داغې نه بعد د خپل علاقې والا د خپل خاندان والا او خپل بچي دا چې د یو طرف ته بل طرف ته ودرول او چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو بوزي او خپل کور ته جندا داخل کړي په دې حالت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل کور ته لاړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حسن سلوک چې وکړ د مطعم عادي د چرته هم نه بهیرو او کله چې په جنگ بدر کې غټ غټ کافران 70 لکه مردار شول او 70 چې دا قیدیان شول دورال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاله او بعض کسانو هغه یارو کو پیغمبر صلی الله چې دا خلک ترا پریدا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه حالت کې فرمایل لو کان المطعم ابن عدی حيا ثم كلمني في هؤلاء النتين لتركتهم اليه وای دا کچته مطعم عادین موجود وي هغه ژوندې وي او ما به سره غلې وي او د دې بدبودار خلکو سفارش زمانہ کړه وي کنه نو ما به دا سفارش کا مخه قبلو لکه چې هغه ما باندې ځته احسان دي چې دا ما سره په هغه وخت کې احسان کړه وي چې دا ټول خلکو د مکه مکرمه نه وستلو ما او ما استاذ نه پرې خو ما مطعم عادی ما چې دا پناهي را کړی و مطعم عادی هغه سره کم چې ما تاسو شی به ابي طالب نه چې کله مسلمان نه وتل یو بګیره د کردار چنه داو نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعد هر سره احسان چې دا بدله به ورکول د احسان پیغمبر اسلام ته همیشه لپاره یادو دا 11 هجری پورې دا خبرو شونه اوس دینه باندې یو خبره پاتې شو یو د معراج خبره ده او بیا د مکه مکرمه د مدینه منوره د خلکو راتګ هغه د لپاره او قواعد ته اسلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیش کوو ان شاء الله آینده سبق دا و بیا مکه مکرمه زندگی ختم شي ها اوس تاسو به دې